السلام علیکم، څنګه تاسو ټول ښه خیرونه دي؟ نن به موږ پخو توا فرای بینگن. توا فرای بینگن مطلب دا چې دا بینگن کم دی باتینګن، دا به موږ په توخي باندې پخو. نو دلته خو تاسو اول د باتینګنو د پیکینګ ته ګورئ، څومره ښکلي دا په دې ګوتو کې بند کړي دي او څومره دا غټ غټ دي، څومره فرش دي. دا ما 3 ورځې مخکې راوړي فریج کې پراته وو، لا مې نه دي پخ کړي. نن مې ورته زړه وشو مې راشه چې دا پخه کړو. 3 دانې دي خو نن به تیزو دوه پخومه. نو 2 دانې باتینګن پکې ښه مزېدار په ډوبو اوبو کې وینځو او بیا به یې ټوکرې کې کېږدو سایډ ته چې دی نه دا اوبه لرې شي. نو واړه خو باتینګن نه خوري په شوق سره، هغوی دپاره به فرایز هم جوړو. مطلب دا چې نننۍ ویډیو کې به تاسو ته 2 ریسیپي میلاویږي. دلته مې 2 آلوګان راواخیسته، اول به دا سپین کو، بیا به یې په چړه باندې یا په دې کټر باندې کټ کو. دا ما یو کټر اخیستی خو یوز کړی مې نه و، نن مې ویې راشم چې دې باندې دا فرایز داسې ډیزاین والا کټ کو. مارکیټ کې دې ډیزاین والا فروزن فرایز هم میلاویږي، خو دا ما سپیشلی دې لپاره اخیستی خو یوز کړی مې لا نه دی. نن مې ورته خیال شو مې راشه دا فرایز په دې باندې کټ کړم. واړه چې دا داسې ډیزاین والا څیزونه ویني نو ډېر زیات په شوق سره یې خوري. نو دا وګورئ څومره ښکلي دا یو شیپ کې کټ شو. بس په دا په اوبو کې واچو چې تورېږي نه، ځکه چې آلو څنګه سپین شي او تاسو یې داسې کېږدئ نو هغه بیا تک تور شي. نو کټ کول نه بعد مې ډایرکټ اوبو کې واچول، مې چې تور هم نه شي او دې نه دا سټارچ هم لرې شي. اوبه مې ورته مخکې نه خوټ کولې وې، بس په داسې د 3 منټه لپاره دې اوبو کې پاخه کو، ډېر زیات نه، بس داسې معمولي شان به یې پاخه کو. دې نه بعد چې کله تاسو دا فرای کوئ نو ډېر زیات کرسپي به وي، مطلب داسې هغه حلوا شان بني. کله چې موږ فرایز پاخه کړو نو داسې سافټ شي، بالکل حلوا ترې جوړه شو. دا به هغه شان نه. نو اوبو کې تقریبا 2-3 منټه وشو، اوس به را دې ګرم اوبو نه را لرې کړو او د پکې لاندې به یې کېږدو چې یخ شي. نو دا کار خو کمپلیټ شو، اوس به راشو باتینګن طرف ته. دا به اول په کپړه باندې یا په ټیشو پیپر باندې ښه وچ کړو او بیا به یې په منځ دوه کړو. دې پسې چې کوم دا ډنډرې نښتې دي دا به ترې نه لرې کړو، ردې سره به یې کټ کړو. ملګرو دا باتینګن ډېر زیات زر پخېږي او ډېر زیات خواږه وي. دا چې پاخه شي نو د میانو نه کم نه، مطلب ردې دا ټیسټ د میانو نه کم نه، دومره دا خواږه وي. نو دلته مې باتینګن په 2 حصو کې کټ کو. وګورئ دا بالکل هم نه دی خراب. اوس به پکې په چړه باندې اول په اوږدو باندې کټس ولګو او بیا به په لنډو باندې پکې کټس ولګو. 2 باتینګن مې کټ کړه او دننه مې پکې کټس ولګول. اوس به موږ دې له مزیداره شان مساله تیاره کړو. کټس مې پکې ځکه ولګول مې چې مساله ورته دننه لاړه شي. نو داسې 3-4 چمچې دڼیا مې ورته په جوسر باندې ووهله، ډېره مې میده نه کړه، داسې دردره شانته کېده. دې کې به اوس نیمه چمچ هلدي پاوډر واچو، نیمه چمچ به پکې مالګه واچو او 1 چمچ به پکې چاټ مساله واچو، 1 چمچ به پکې دردره سور مرچکې واچو او 1 چمچ به پکې بونا کوټه زیره ور واچو. مکس را مکس به کو. دې نه بعد به پکې داسې لږ شانته کې سور مرچکې پاوډر ور واچو. دلته چې تاسو څومره مالګه مساله یا مرچکې خوښې هم هغه پکې ور واچوئ، مطلب د خپل ټیسټ مطابق پکې واچوئ. نو مساله تیاره شوه. اوس به دا په دې باتینګن له پاسه ولګو او په لاسونو به یې پرې ښه ومږو را ومږو او دا کم کټس چې پکې لګولي دي دې کې به دننه هم دا مساله ور واچو. دې سره به دا مساله دې دننه لاړه شي او چې پوخ شي ډېر زیات خوندور وي. باتینګن خو به تاسو په ډېرو طریقو باندې پخ کړي، خو په دې طریقه به هم چرته هم نه پخ کړي. که په دې طریقه هم یو پېره دا پاخه کړه نو یقین وکړئ تاسو به بار بار بیا دا هم په دې طریقه باندې پخوئ، مطلب دومره دا مزیدار وي. نو دلته مې یو باتینګن له مساله ورکړه، اوس به دا باقي ټوله مساله هم په دې باقي باتینګنو باندې ولګو. دا وګورئ دا اخرنی پیس پاتې و او بس داسې 1 چمچ مساله ترې پاتې شوه. دا به غورځوونه، دا به نور مسالو کې مکس کړو. صرف مساله مې پرې ولګوله، دومره خوندور ښکاري، مطلب دا لا پخ شوي نه دي، سم ښکلي ښکاري. د سړي ورته داسې زړه کېږي چې مې داسې کچه کچه وخوړلې. اوس په طبخې راواخلو او په دې به داسې 3 چمچې د شړشمو تیل واچو. زوی د شړشمو په تیلو کې پخوم، که ستاسو دا نه خو نو تاسو یې په هغې نورو تیلو کې هم پخولی شئ، مطلب کم چې کوکینګ اویل دي تاسو د هغې کې هم پخولی شئ. تیل چې لږ ګرم شو نو بس بیا مې پرې باتینګن کېښوده. اوس په دا په دې چمچ باندې داسې پریس کو چې زور واخلي او لږ کښېني. طبخي باندې هم بس دغه 2 باتینګن راتله، دا مې پکې کېښوده، باقي 2 به دې نه بعد پخو. اوس په دې باندې سر کېږدو او په نري ګیس به یې داسې 15-16 منټو دپاره په یو مخ باندې پاخه کړو. 6 منټه بعد به دې سر لرې کړو، چیک به یې کړو. نو دلته خو دې خوشبو ډېره زیاته زبردست راځي، داسې ښکاري چې میان باندې دي او ردې دا یو طرف ښه مزیدار پوخ شوی دی. اوس به یې په بل مخ کړو او دوباره به پرې سر کېږدو چې دا بل مخ یې هم ښه مزیدار پوخ شي. نو دې خو آلوګان ښه مزیدار یخ شو. اوس په دې له لږې مرچ مسالې ورکړو. یو صفا سوتره بول ته به یې راواچو او اول به په دې باندې داسې 1 ټي سپون یعنی 1 چمچه مالګه به پرې واچو، 1/2 ټي سپون یعنی نیمه چمچ به پرې سور مرچکې واچو او 1 چمچه یعنی 1 ټي سپون به پرې چاټ مساله واچو او داسې 2-3 چمچې به پرې کارن فلور واچو او دا هر څه پکې ښه مزیدار مکس را مکس کو. کارن فلور سره که په دې کې لږه ډېره نمي نو دا به
هغې سره بالکل وچ شي. اول خو دا بالکل وچ دي، خو بیا هم که الوګانو کې لږه ډېره نمي ابه راکاږي ده او دې سره به دا ډېر زیات کرسپي. نو ملګرو لاس مو ول نه دی ورغړی، بس دا لوښ هم داسې وګډو راوګډو نو دې دا مسالې په خپله واخیستې. نو د باتینګن دویم سایډ هم 15 منټه وشو او دا ښه مزېدار ټینډر شو. اوس به دا دې تبخي نه رالرې کړو او باقي 2 پیسونه چې کم پاتې دي هغه به هم په دې طریقه پاخه کړو. نو دواړه کار به یو ځای کوو، دا به هم پخو او په بله چوله باندې به فرایز هم پخو. دلته مې فرای پین راواخیستو، اوس په دې کې ښه ډېر تیل واچو چې تیل ښه ګرم شي. دې کې به بیا دا فرایز ور واچو. تیلو کې چې واچو نو فوراً به پکې چمچ نه وهو، ګیس به پسې تیز کړو او داسې 15 منټه به دا هم داسې پاخه کړو. مطلب فوراً چمچ پکې ځکه نه وهو ځکه چې دا کم کوټینګ پې شوی دی، که چمچ مو پکې ووهله فوراً دا به تیلري شي. او بل دا چې دا ما مخکې نه خوټ کولی هم دي، نو که چمچ مو پکې فوراً ووهل نو دا به بیا مات شي. په دې چې 15 منټه وشو نو بیا پکې ما سمڅې تاو راتاو کړل او بیا چې داسې 3 منټه نور وشو دا بالکل تیار شو. اوس به را دې تیل نه رالرې کړو او باقي چې کم پاتې دي هغه به هم بالکل په دې طریقه باندې فرای کړو. او چې کله دا موږ فرای کوو نو ډېر زیات به په یو ځای نه اچو دې فرای پین کې چې دا یو بل پسې ونه نښلي. نو بس باتینګن هم ښه مزېدار پاخه شو، دا مې تبخي نه رالرې کړل او بل طرف ته الوګان یعنې فرایز هم بالکل ریډي شو. نو دا وګورئ چې د بره نه څومره دا کرسپي دي او د دننه څومره سافټ دي. اوس که دا تاسو د روټۍ سره خورئ یا وریجو سره خورئ ستاسو مرضي ده. نو وړو خو فرایزو خوړله همداسې او ما باتینګن او فرایز یو ځای خوړل، سم خوند یې وکړو. مطلب روټۍ یا چاولې مې ورسره ونه خوړلې، هم دا دواړه مې یو ځای دي سو خوړل او سم خوند یې وکړو. نو که ستاسو زموږ نننۍ ریسیپي خوښه شوي په دې خبر زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.